الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الكريم درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. زما عزتمندو د مسلمانانو د پاره الله رب العزت د اسلامی نقطه نظر سره پټول کال کې دوه خوشاله ته منعقد کړي او د دوه خوشاله ته نوم ورکړی شوی دی عید یعنی اخترونه. یو ته عید الفطر ویل کېږي او بل ته عید الاضحی ویل کېږي. دا کم مخکینی امتونه دي هغه د خپل مذهب مطابق ست تهوار مقرر کړی دي ځان د پاره، خو هغه مساغي څه خاص واقعي چې په ماضي کې واقع شوی وي داغه مطابق مقرر کړی. لکه عیسایان هغه اختر ته وی کرسمس ډے او هغه په 25 دسمبر باندې دی مناوي او په کوم نیت مناوي چې په دې 25 دسمبر باندې عیسی علیه السلام دنیا ته تشریف فرما شوی. حالانکه تاریخ مطابق او کتل شي دا تاریخ صحیح نه دی د عیسی علیه السلام مبارک. او يهوديان اغي چې کوم ورځ باندې اختر مناوي په دې نیت مناوي په دې نیت باندې مناوي چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم الله رب العزت د فرعون خلاص کو او دې تینا سمندر باندې پورې وته الله نجات ورکو او فرعون الله غرق. زمون اسلام د دې اخترونو چې کوم راتګ د څه خاص واقع سره نه دی تړلی شوی، بلکې اکثر روزه وشي روزه میا شکل څنګه تیر شي نو د شوال اولنې ورځ د اختر وي. او اختر به ولې نه وي چې انسان دا ټول میاش الله ته روزي ونیسي او د الله صحیح تابعداري پکې وکړي
او بالکل الله ته پکې متوجي وي نو قدرت کار دی کتا سو خیال کړي کله سړی راشي او د الله ذکر الله ته متوجي شي او د الله خو یادو کی په دې ټیم کې زړه ته څومره خوشحالي ملوي یا سړی منځو کې منځ او په صحیح نیت سره وکي نو د سره کې الله خوشحالي راولي کنه راولي اے خوشحالي به ولې ناراضي پښپاړسمه سپاره کې ابل اور ترجمه کې تیر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله څه فرمایي چې ته د سحر منځ د ماسپخین منځ او دا شانتي ماسختن منځ دا ټول منځونه کاوه سره پاره لعلک ترضى دې د پاره چې ته خوشاله وي دغه شانتي د ذل حجې غټ اختر چې عید الاضحى مونږ ورته ویل پاږي کې ګورم څه خاص واقعي طرف ته اشاره نشته بس کې هر ذل حجې په میش کې الله رب العزت مونږ باندې عید الاضحى چې کوم دی دا خوشحالي راوي پای کې خلک قرباني کوي او دا بیره چې کوم دی خوشحالي وي د انسان لپاره وګوره زمون په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ته وکړل شي یو سونه غټه معرکه چې شی و د اسلام اولنې جنگ چې جنگ بدر ورته ویل کېږي دا هغه جنگ بدر په وسیله سره هم اختر الله نه مقرر کړي کور جنگ بدر تاریخي جنگ شوی دی تاریخ او داسې تاریخي جنگ چې نو مخکې داسې شوی او نو بیا داسې وشي انتهایی تاریخي جنگ خبیا مکه مکرمه فتح شوا داغي په باره کې الله اعلان نه کوي تاسو اختر منو سمو اوچته خبره مکه فتح شوی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکی مکرمه نه هجرت کوي مدینه منوره ته بیا هم صدا سي مقرر شوی نه چې تاسو په دې ورځ باندې سو کوي اختر کوي زمونږ د پاره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سودی دو عیدونه دي عیدان بعض خلک پکې دریم اختر رو باسي دریم اختر نشتا نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل دور کې کړي او نه صحابه چې کوم دي په خپل دور کې کړي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هستی چې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه ده لیکن هغه په خپل ځان باندې د پیدایش اختر نه دی منو کړي نو اخترونه سودی زموږ د مسلمانانو دوا په دې مسله خو پوه شوې کنه درې اخترونه نشته ځکه نشته چې پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند مبارک کې نه کړي په ځان باندې او بیا ټول نه پاک خلک چې صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام صحیح عاشقان هغه نه منو کړي بهر حال زمون د اختر دا بیره خوشاله دی الله دې زمون تاسو ټولو نصیب کړي خو زما عزتمندو اختر به د هغه چا اختر وي چې کوم خلکو د روزي میاش روزي نیولې وي کچا د عذر د وجنه روزي خوري د بیماری د وجنه د دې خلکو مختر خو افسوس خبره ده چې روزي میاشا اومندله او دی پکې سونه کا الله یې راضی نه کا نو د دې خلکو لپاره خو بس ډېر غټه بدبختی ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې جبرائیل امین علیه السلام سفر مای په منبر باندې چې کله خپل مقدم مبارک خودو نو درې ځلې یو پوړې باندې خپکه خدا نو امین وی بیا کې خدا بیا کې خدا امین 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 صحابه ته تاسو کې چې ولې یا رسول الله من دې عجيبه ستاسو یو عادت مبارک مخه تراو چې آو چې ماته جبرائیل امین علیه السلام راغلی او پاره کې ګوره درې خیری چې کوم د شی یو پاغي باندې پیغمبر علیه السلام امین ویلو نو پای کې یو خبره دام وا چې چا دا روزي میش اومندلا او د روزي میشته کې د الله راضی نه دادم الله هلاک یاد ته ټولو تکن حدیث دا شانته چا د اختر میاش اومندلا او د مور پلار پکې خپوي او درېمه خبره
چې څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک اوري او د صلی الله علیه وسلم اونوي د دې الله هلاکی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امین وي خیره سو کوي جبرائیل امین علیه السلام او امین سو کوي الله الله د دوه جهانو سردار صلی الله علیه وسلم یو طرف ته جلیل القدر د لوی عزت والا د لوی شان مرتبه والا فرشتہ چې الله رب العزت ته په فرشتو کې مقربه فرشتہ ده حضرت جبرائیل امین علیه السلام هغه جبرائیل امین علیه السلام چې آدم علیه السلام نه اونیسا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې وحی سلسله الله د په واسطه سره چلی انبیاء سره خبرې کیږي د الله د جبرائیل امین علیه السلام په واسطه هغه فرشتہ وایي چې الله دې پلان کې هلاک او بیا د د الله رب العزت نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه ده چې د دواړو جهانو سردار دی امام الانبیاء دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په امین وای نو سم خیال دی دا سړی غرق نه دی دا سړی تبا نه دی نو ګوره دغه روزه کې مونږ کوشش دا وکړو چې الله رب العزت نه برپور کسه غلطي کوتاهی مونږ نشي وي نو بس الله رب العزت نه بداغي نن ګوري پزړه زر کې معافي وغوړي شي الله ته مونږ معافي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کی راضی فیقول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فیقول نظر الله الیهم فی هذه الليله فعفى عنهم وغفر لهم الا اربعه چې په دغه شپه کې د اختر په شپه باندې الله رب العزت خپل رحمت نظر کوي د ټول خلقو ته الله رب العزت د رحمت نظر کوي او بیا فعفى عنهم الله رب العزت ټول تبخنو کی وغفر لهم الله عفو کی وغفر لهم وداخلك وبخي الا اربعه لیکن سلور قسم کسان بخلے کیږي فقلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من هم اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه سلور کسان سوق دي صحابه کرام تاسو کوي اے د دین تابعدار خلق چې په قدم قدم باندې بدا الله نه ویریدون کې خلک او صحابه زر تاسو کې شعر د الله رسول صلی الله علیه وسلم زر زر راتو دا کم کسان دي چې دینه بخلې کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل رجل مؤمن مدمن خمر ایو هغه سړی چې همیشه شراب خور وي همیشه شراب خور چې شرابونه توبه نه وبس انتهایی خطرناک شی شراب ډیر بیکار شی د الله دې حفاظت وکړي د شراب د لاسه خلق تباہ او برباد شوي لوی لوی ګناهونو کې چې کم دی خلق چې کم دی مبتلا شوي د شراب د لاسه شرابي سړی خپل خور نه پیژني خپل مور نه پیژني چې کلم شهوت په غالب شي او د شراب په نشه کې وي نو د بیا هیڅوک مخې ته نه ښکاري او شرابي سړی به اکثر د پر زناکار وي او شرابي سړی اکثر به د خولې نه بدبوي خيږي الله دې حفاظت تنه وکړي دویم نمبر وعاق لوالديه چې د خپل مور او پلار نافرمانه وي چې څوک وي چې څوک د مور او پلار نافرمانه وي الله رب العزت نه بخي په دې تغش په باندې په دغه ورځ باندې نو چانه چې مور او پلار خفوي نو پام کوي ګوري فورا دا غینه معافي وغواړي خو خیر دې مور او پلار تم دا زه گزارش کوم چې مهرباني وکړي چې بچي درته معافي تراشي نو معافي کې د زړه کس وکینه ور سره مکوي په خبره پوي یو خبره به کوم خو زړه کې راولې ما یو خبره په نیک نیتۍ باندې کومه به سړي کې چې غلطي وي ناغوي د مولانا سپ ته پته ده که څنګه چل دی مسره کسته او کسه وجه اکثر چې د مور او پلار سره لانجې راځي لکه داسې لانجې به تاسو ډېرې کمې لیدلې وي چې چا یو واده کړی وي یو واده کړی وي او د مور او پلار سره پریشانی جوړوي ډېرې کمې وي داسې خبره خو هغه مور او پلار او بچی ډېر زیات را سره جنگ جګړې وي چې کم سړی یا یو کور ولا وفات شوی دویم واده کړی وي یا کولنې خزه ژوندۍ وي او دویم واده کړی وي د سره د بچو ډېر غټ تسل وي خو بعضې ناکاره بچی څه دي ناکاره بچی ظالمان بچی
بدبخت بچی داسې به ورته ویم هلکه پلار دې دویم واده وکړو خو تباه و برباد نه شي څه چلو شو څه ګناه خو یې ونه کړه خو دویم واده یې وکړو څه چلو شو دریم واده م اجازه شته څلورم هم ورته شته تباه و برباد نه شي ولې ورسره جګړې کې د خپل دا بچی را پاسېږي د مور او پلار سره چې کوم دی لانجې او دعوې شروع کړي خو کله کله الله دې رحم وکړي دا دویمه مور سوي دا کله کله خطرناک شي مارته نه جوړ شي دا خپل بچی په دا مشر خزي بچی په تباکی او ورسره کس د بنغ خپل منس کې لکسي کنه نو هغه بیا څه کوي نو دا خپل اولنې دا پلان چې کوم دی د مشر خزي بچو ته بیا چې کوم دی هغه نظر نه کوي چې کوم د دویمه خزي بس پته دویمه خزي بیا مجبور شي دا بازي داسې مرزي ګوره ما تاول نه ویری دي زبر په نیک نیته باندې خبره کوم ډیر احتیاط کوئ د ګنا نم بچ کوم نو باز دا تاسو معاشره بلی دي وی داسې معاشره کې ګوره دا کاتې ډیر زیات شروع دي نو د دې شي ګوره توبه وباسي قسم دې د خپل بچو په ګوره سټیک د ستا بچي دې تا په ظلم کو د خپل د دوی مخزي د وجنه نو قسم دې د قیامت په ورځ بچ کم دې د الله په گرفت کې بیا ته وي او الله رب العزت به ډیره سخت سزا درکې ګوره نو بچی تم پکار دي چې دی صحیح شي او د خپل پلار او د مور صحیح تابعداري شروع کی او د پلار تم پکار دي چې فرق نه کوي په خپلو خزو کې او په خپلو بچو کې چې کم سره دوی مخزو کې او دی بیا په خزو کې فرق کوي د دې خیال نه ساتي پیغمبر علی السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به د قبر نسنګ پاسيږي په یو طرف باندې بشل وشل داسې سړی چې هغه دوی مخزه کړي وي او د په بچو کې او په خپل خزو کې فرق کوي نو د قیامت پر ورځ به د قبر نسنګ پاسيږي چې دا یو طرف باندې به څه شي فالج بوالي په داسې حال کې به د قبر نه چکم دی پاسيږي خبره کویږي نو ډیر احتیاط پکار دی ګوري بعض خلک په دې مسله ځان نه پوي خو تباکی او ګوره بچو د پکار دي چې د مور پلان نه فرمانیونه کوي په دې شپه باندې خو دغه کسان الله نه بخي خبره پويږي او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په دنیا کې ظلم وکي اے الله رب العزت ورته دون مرګ نه راولي تر څو پر الله په دنیا کې د دې ظلم بدلا ورته ورکړي نه وي او په قیامت پر ورځ به د دې ظلم بدلی سزا به بیل ورته ملاوي الله دې مساتي او دویم پیغمبر اسلام فرمایي چې یو هغه سړی ته معافي نه کیږي چې کم سړی مور او پلار په عذاب کې اچولي مور او پلار ته تکلیف ورکړي وي دې ته په دنیا کې د مرګ نه مخکې عذاب الله ورکړي مرګ به الله ورته نه راولي تر څو پرې د مور او پلار د دې ظلم او د نافرمانی بدلته الله نه وي اخستې په دنیا کې الله سزا نه ورکړي او د قیامت پر ورځ به بیل سخت سزاګانې ورته ملایوي نو ګورې دینه توبه وباسو صحیح ده کنه ان شاء الله بل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وقاطع رحم او دریم سړی چې چا رشتہ داری پرېخي وي سی پرېخي وي زموږ د پښتنو کې دا یو غټه مسله ده معمولی خبرو باندې چې کم دی بیا یو بل سره بغوس کینی او یو بل سره چې کم دی جګړې کور ته مړې ژوندیم چې کم دی ور سره بند کی په دې روزه کې ما پس یو کس ټلیفون کو چې مولانا صاحب لک پلان کې زه تراشه او کرانغي بس ته بیا خبر شي چې ډېر غټه لانجه به مې کړي رشتہ داران ورغم څه چل شوی دی هیڅ خبر نه وخت نه غټه جوړ ډېر به پوي را پوي کو چې دا چا زه وخت مورته مې ګورا پدې کې ته په خطا نه زنه په خطا خبس مې خزمه واک راکا د جرګي واک راکا چې واک در کومه خو زما په کې خبري وي مې بیا دې راغختم سره بیا دې سره راغخته بیا هغه جوړه اوشوا اخل هغه لانجه ختم شو دا سړی ورته بیا وي چې بس نه بدر کر راځم او نه بر را کر راځي او مړ ژوندې بر سره نه کوي خدای پاک قربان خدای دې خبرې سپور سمره تبعید لوی تبعیش اکثر خلک دا بازي پکور کې مشر پلار چې کوم د غوسه شي نو کله داسې مسالې پکې راشي چې بس انګیندو باندې بیل تکلیف بس تبر رشتہ دارانو کرنه دي پلان کې ته بنځي ګوري الکه ولی بس دا خلک ټیک نه دي یاد ساتي زما عزت نو قسم دی یا پلار چې کوم دی زوی ته وای چې بچي ک پلان کې تلاړې کنه بس بخم دینا
دې زوی ته پکار دی چې بالکل هغه سړي سره د ملاقات کوي خو خیر د بیا هم د پلار خیال ساتي ملاقات یې هغه سره بندوي نه خو داجي ته داجي ټیک د تمې پلارې خو د پلار په حدودو کې مې د الله په حکمونو کې ته زما پلار هغه کې ستا تابعداري نشم کولی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق تابعداري مکه د پلار خو مخلوق دی کنه چې د الله رب العزت په حکم کې یو ځای کې نافرمانی راځي نو بیا به د پلار او د مخلوق باندې منی ګوري په خبره پويږي د الله تابعداري وکوي نو رشتہ داري ګوري م پرې ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل ناس ته مجمع ور سره ناس ته ګوري د خبره توجه سره وره مجمع ور سره ناس ته پدې کې تم پښته کنه مجمع ور سره ناس ته ټوله او د مجمع کې دای او فرمایل کتاسو کې څوک داسې کس وي چې هغه د رشتہ دارانو سره رشتہ داری پرېخي وي رشتہ دارانو سره رشتہ داری پرېخي زما د مجمع نه دی اوزي نو بس دې کې بس یو کس پاسې دو لاړو او هغه بیا لک څو وخت پس وروسته بیا راغی بیا چاته نه تاسو کو چې اے عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ایتاول داسې وي ما دا ځکه داسې وي چې کم مجلس کې داسې کس ناس وي چې هغه د خپل رشتہ دارانو سره رشتہ داری پرېخي وي د دغه مجلس څومره دعاګانې کیږي یو دوایم الله نه قبلې نن ما ته څومره دعاګانې غوړ په دې جمعات کې او دعاګانې نه قبلېږي ولې نه قبلېږي چې ما او ته د رشتہ دارې د دې نه توبه نشته ګوره ستا د دې ګناه د وجې نه زمونږ دعاګانې نه قبلېږي څومره خطرناکه خبره ده ګوره عبد الله بن مسعود فرمایل مفهوم بیانوم چې د اسمان دروازې د داسې دعاګانو غوښتونکو د پاره بند شي د داسې غوښتونکو د پاره بند شي سلام دعا کوي انا جانا کوي چې پويږي چې د سره زما شر جوړيږي د سره زه خرابېږم نو خیر دې تعلقات ډېر مساته خو سلام دعا خو مپریدا مړ ژوندې خو ور سره مپریدا کنه په خبره پويږي او یو خبره تبل وکم چې کم سړی د خپل رشتہ دارانو خیال ساتي او دی ور سره محبت سره ملاويږي په زړه باندې تکلیف تیرې کوي رشتہ داران تکلیف ورکي خو دې صبر کوي ورته د الله د رضا لپاره معاف کوي نو یاد ساتي دغه سړی ته به الله سخت حادثه مرګ نه راوړي سخت حادثه مرګ څنګه وی لکه الله دې رحم وکي الله دې هغه شهیدانو ته بخنه وکي او الله رب العزت درجات بلند کړي چې ګور جاس کې روان دي او ورته اعلان شي جاز ور اخسته دي او دوی کې ګورغي چغې شروع کړي دي الله یا الله او په دې ټیم کې چې خبرېږي درس په دې ټیم کې د چادر ته چاړه نیولې او علالې دي یا د ټوپک چا نیولې او اولې دي په دا خطرناک مرګ دي زما عزت مند یا एकदम اکسیډنټ تراشه درز ورکې د دې مرګون نه بده الله ساتي کچره ته د رشتہ دارانو سره رشتہ داری برقرار ساتي نو دې ګوره احتیاط کول پکار صحیح ده کنه ان شاء الله سلورم نمبر کس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومشاحن او مشاحن سره سلورم نمبر کس مشاحن دی مشاحن صحابه تاسو کې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مل مشاحن او مشاحن سوق دی قال هو المصارم چې هغه کس ته چې پزره کې کینه ساتي کینور سړی کینور بغض کینا دا کینه پزره کې ساتل دا ګور ډیر خطرناک شیز دی د دې شیز نه ګورې ځان ساتي دا کینه او بغض سره دا د انسان نیک اعمال داسې سوزي لکه سرنګي خشاک پسې اور لګیدلې وي او هغه خشاک سوزي داسې ستانه نیک اعمال سوزي دا بغض کینه دونه خطرناک شیز دی کینور سره اسی بچ کم دی پتندې به چې کم دی 12 بجې وي تندې به راچولې اباز خلک ورته چې سم هندو دی نعوذ بالله اتندې سره راچولې لکه د الفاظ خلدي چاته هندو نه ویل خو تشبیه سره ور کوي دا هندوان داسې سخت وي کنه نو دی ورته د سم هندو دی دا ورسوم خراب لفظ دی هندو الله دې حفاظت نصیب کړي نو کینا دا ګور زړه کې قطعا مساتای ډېر انتهایی دا سړی تبا کېږي او د کینور سړی او بغضناک سړیات ساتي او دا چې کته تعلق کوي لکه د چا پروا نه ساتي ورخه کا زه چا پروا نه ساتم د الله کلم لري نه کولاوي دا یاد ساتي
او زړه نه الله خوشحالي اکثر وباسلې وي الله د زړه خوشحالي نه ورکړي د کینور سړی ته بغضناک سړی ته او چې څوک د خپل رشتہ دارانو سره رشتہ داری پرېږدي ای په دغه ورځ باندې الله رب العزت ټول خلک چې کوم دی وبخ او الله رب العزت د ټولو چې کوم دی بخښنه وکړي او چې کله د سحر کې خلک د مانځه تر روان شو د جمع منځ کې شرکت وکړي د اختر نو بیا الله رب العزت چې کوم دی فرشتو ته فرمایي چې ای فرشتو ای هغه مزدور چې هغه مزدوري خپل سر ته ورسي نو هغې ته څه کول ورکول پکار دي نو فرشتې ورته چې الله ای چې هغې ته پوره اجر ورکول پکار دي پوره مزدوري ورکول پکار دي بیا ورته الله رب العزت چې کوم دی قسم خوري چې ای فرشتو تاسو گواه اوسېږئ زما د په خپل عزت باندې قسم وي او ما د په خپل لوی شان باندې قسم می زما د خپل جلال باندې قسم می چې نن روز په دې اجتماع کې ما نه د خپل آخرت په باره کې چې کوم څوک سوال کوي ای در کوم با او د دنیا په باره کې چې کوم سوال کوي پاغي کې بس تاسو مصلحت ته ګورم زما د خپل عزت قسم می تر څو پر چې تاسو زما خیال ساتئ زه بس تاسو په غلطو پرده اچوما الله سوی الله ډیر عجیب خبره ده یک تاسو زما خیال ساتئ زبستاسو په غلطو باندې سکوما پرده اچوما یک تاسو زما خیال ساتئ زبستاسو په غلطو باندې پرده اچوما زما عزتمند د تدا خبره ډیره عجیب کومه د دې انګريز ملکونو یو ټي وي اوس وخت چې کوم دا بیان ورکولو اے نعوذ بالله دا کورونا وایرس دا چې کوم دی نعوذ بالله لا دې مسات یغي دا بیان ورکول زموږ د ګناهونو دومره بد حواس الله رب العزت موږ پردو چتا کړی دا سیویل دي خنزیرانو ویلې چې دا کورونا وایرس د مکه مدینه نه کوم دی راوته نعوذ بالله یو ګور مکه مدینه چې کوم دی بند کړی دی زموږ خپل عبادت خانه چې کوم دی کولو دي او د مسلمانانو چې کوم دی عبادت خانه دای بند دا په یو ټي وي یو چینل باندې دا خبره چې کوم دی انګريزانو چلول دا وګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په روزه مبارکه چې کوم دی سکی سپریګانی اچي چې نعوذ بالله دا کورونا وایرس د زینه راوت نن زمون د ګناهونو د وجنه رښتیا وای نن زمون مسلمان سس نه دی کړی د حرامي توبو د مرداري د مسلمان سس نه دی کړی کزانا وګوره دی ورته متوجي وي ککلبونه وګوره دی ورته متوجي وي او کدا غشانته هر مرداري وګوره دی ورته متوجي وي ایو عالم فرمایل چې ما یو کس ته دعوت ورکولو چې کافر ما ته وی اداره تو وایا د شراب ټول نه خسته فکری او کارخانه کم ځای کړه دا په کراچۍ کې دا ګوري استاسو مسلمانانو ملک کراچۍ کې د خسته فکری د ټول نه اعلی شراب پکې جوړیږي زما عزتونو ته زمون مسلمان ده تر روز دوکه به زمون مسلمان کوي ها او دغه شانتي ګناه ظلم چې کوم دی تو ګوره زمون د مسلمانان بازي څنګه خطرناک ظلمونه لواتت با دی کوي خماشومان رومي چې چرته انګريز ملک مونږ لیدلې دي چې هغه ماشوم سره بدفعلی کړي دوی به مړ کړي چرته ورېدلې دي چرته انګريز ملک تاسو نه تاسو زمون د مسلمانان الله دې رحم وکړي الله عذاب بسید نه راځي خپه دې روزه کې یو کس ببوس باندې چې کوم دې جګړه کړې ده او رور سره چې کوم دې انخته ده را پاسېدل دې خپل موري وشته اوس په دې روزه کې ببوس باندې بوسم څه شعر الله دا بس کېږي زموږ استاد سه حالات چې کوم خبره روز نو رسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زما چې الله رب دې فرمای زما دې په خپل عزت قسم می زما دې په خپل جلال قسم می زبتاسو د مجرمانو او کافرانو په مخ کې رسو شرمنده نکړم اوس تاسو او بخل شوي کورونو ته واپس لاړ شئ تاسو زه راضي کړم او زه تاسو نه راضي شوم فس فرښتې چې دا اجر او ثواب وویني چې کوم دې امت ته د اختر په ورځ ورکول کېږي خوشاله کوي او یو بلتا زیر ورکي الله رب العزت دې خوشاله کوي او په دې ثوابونو کې زموږ حصہ مو